بالکل دا وخت موږ یو نجی شادي حال کې موجود یو او الخدمت فاونډیشن خپل روایت قائم ساتلی دی او نن هم تقریبا ساعت 31 یتیمانانو غریبانانو نوجوانانو او بچیانو له ودونه کړی دي. دا وخت ما سره یو ځلمی موجود دی او د پی کې بحثي زون امیر هم موجود دی. هغې سره خبرې کوو. سب وایي بچي السلام علیکم جی. څنګه ښه جی؟ طبیعت هم ښه جی؟ خیر دی الخدمت جی ډېر شکرګزار یو. شکر دی الحمدلله. دا کار خدای په خیر کې شو. الله دې اجر توفیق نصیب کړي. بچي دا راته وایي چې کم کسان په دې ودونو کې هغې سره تعاون کوي ان شاء الله او مخیر حضرات هغې ته به څه وي؟ بس ډېره شکریه دا کوم او ډېره مننه چې مهرباني چې دومره غریبانو سره تعاون کوي. الله دې والله په ډبل باندې ورته ورکړي. امیر صاحب نن بیا یو ځل د خوشحالۍ مقام دی. یتیمانان غریبانان هلکان او جنکۍ د واده په دغه کې راغلل. تاسو وایئ جی دا زه د الخدمت د طرفه د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې ډېر محنت یې وکړو. ډېر تګودونه او چاندونه پسې دا خلک راغونډ کړل او دوی چې عموما دا شانتې دي غریبانان خلک دي یتیمانان خلک دي ناداره خلک دي د هغې ودونه یې وکړل دي. د مخیر حضرات ته به څه وایي دي؟ مخیر حضرات ته من درخواست دی چې بل چل کړ حصه واخلئ او څنګه چې تاسو ته پته وي الخدمت د اعتماد نوم دی. انشاءالله تاسو چې کومه چانده ورکړي دا به ضایع نه ځي او ځای روپۍ په روپۍ به په خپل ځای کې لګي انشاءالله. دا زموږ سره یو ځلمی موجود دی. هغه سره خبرې کوو. که موږ وګورو معاشره کې ودونه کول ډېر ګران کار دی او بیا په معاشره کې د حکومت د ریاست چې کوم کار دی هغه ته لګیا دی الخدمت فاونډیشن کوي. نن تاسو له ماشاءالله 31 کسانو ته واده مو سامانونه هم درکړل. څه به وایي دې پرې؟ ډېر مننه. زما نوم شیر همدرد داودزی دی او څنګه چې مطلب تاسو دا خبره مطلب دا کار د حکومت دی ورکړه دا کار د حکومت دی او بیا د وس خبره هم په دې لازم دی په دې چې کوم سبا د حالات روان دي په دې وخت دا واده کول ډېر ګران خبره ده. امپوسیبل دی لکه تیرې نشي دا وس کار نه دی لکه کالي په نشر کول بیا هم الله پاک سره ډېر خو کی چې دا یو منظم تحریک دی په پاکستان کې هم قسمت دي الله پاک خلک په پاکستان کې راکړي دي مطلب د خلکو د فلاح وبد لپاره کارونه کوي. ډېر شکریا ادا کوم چې دا دومره لوی پروګرام کړی دومره تحریک سمبال کړی دومره خدمت کوي خلکو لپاره. ډېر شکریا ادا کوم. سب خپل ضرور نن واده وشو الخدمت فاونډیشن سپانسر کوي. ډېر مننه. ډېر د زړه د کومې نه خوشامد کوم الخدمت فاونډیشن ته چې زموږ د روډ ته واده وکړو او مطلب کور ورته جوړ کړو. داسې ډېر ځوانان دي زموږ د روډ په شان چې مطلب د انزایټي د ټینشن د پریشر شکار دي په دې وخت کې په نشو تماشو بدې شیزونه اورېدلي دي ځکه چې دا یو روحاني سکون دی چې هغه د نوجوان نسل دی نه محرومه دی. کله چې نوجوان راغټېږي نو هغه سره د روزګار نن سبا خو تاسو په پاکستان کې دا حالت دي د روزګار مواقع سره شته نه نو کاریان شته روزګار شته دا خلک مطلب بدن ضرورت دی او هغه د هغې نه پوره کېږي. زه ډېره شکریا ادا کوم د الخدمت فاونډیشن او الله دې نور مطلب درجې دې بلند کړي او الله دې نور هم کامیاب کړي او عوامو ته دا درخواست کوم چې تاسو الخدمت فاونډیشن سره زیات نه زیات مطلب نور تعاون کوي چې دغسې نور ځوانان دغسې نور خویندې زموږ په کور شي. بالکل تاسو کتاګانو کتونکو چې ډېر ښکلی مزیدار اعلی قسم یو فنکشن یې ولکړی لکه د خپل کور د خلکو چې خلک څنګه واده کوي هغه شان ارینجمنټ الخدمت فاونډیشن پېښور او پښتونخوا تنظیم ډېر اهتمام شوی و چې په کمې کې تقریبا د 31 جوړو د ماشومانو او د هلکانو واده وکړی شو او دا دې یاد وي چې دوی له د 31 جوړو له په 31 جوړو له دوی له تقریبا 63 قسم څیزونه چې په هغې کې بیډ سوفا بیډ په هغې کې المارۍ د کپړو په هغې کې کمبلې په هغې کې نور څه سامان د هغې کې لوازمات د هغې سره چې کوم دي کپړې د هغې سره کم از کم یو توله کالي دا ټول هم ورکړی شو چې کوم غرض دا چې کوم ضروریات دي د یو واده کړي یا د یو جنۍ یا یو د زلمي هغه ټول ضروریات یې پوره کړل او الخدمت فاونډیشن بیا یو ځل خپله فریضه په ډېر په حسن طریقې سره ادا کړه او د 31 جوړو دا واده چې دی هغه تکمیل ته ورسېده. زه یو ځل بیا مخیر حضرات ته هم یو اپیل کوم د خپل طرفه چې د دې الخدمت فاونډیشن سره د خپل تعاون هم دغه شان جاري ساري وساتئ چې د معاشرې کې کم نوجوانان زنانه ماشومان بغیر واده نه پاتې دي او صرف په دې باندې چې د هغې د جهیز یا د ولیمې د روټۍ هغه نه کېږي چې هغه خپل ځان له وکړي او هغه واده وکړي. نو تاسو دغه شان د الخدمت فاونډیشن سره خپل تعاون جاري وساتئ چې هغې دا خپل اقدام مخې ته بوځي او نوجوانان ماشومان یتیمانان او غریبان چې دي هغې له دغه شان دا ودونه جاري وساتي.